السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابو هريرة رضي الله عنه روایت دی د نبی علیه السلام نه حدیث نقل کړی دی. حق المسلم على المسلم خمس، او یو حدیث کې راځي ستون. نو یو مسلمان په بل مسلمان باندې پنځه حقونه دي، او بل کوم چې شپږ حقونه دي. په هغې کې یو چې کوم دی اتباع الجنائز، اتباع الجنازه، چې کله یو مسلمان ورور ستا مړ شي او هغې پسې ته جنازه وکړي، د هغه جنازه کول په تا باندې لازم دي چې دا ته وکړي. د جنازې چې کوم دی ډېر زیات اجر دی. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قراط. څوک چې جنازې ته حاضر شي او تر دې چې دا جنازه دا وکړي نو د لپاره یو قرات دی. او ومن شهد حتى تدفن، او څوک چې دله چې حاضر شو او تر دې پورې چې دا دفن شو بیا ته لاړې کورته نو فله قراطان، د لپاره دوه قراتونه دي. او بیا دې حدیث کې ذکر کېږي قیل وما القراطان، قراطان څه دي؟ وایي قال مثل الجبلين عظیمین، دا چې کوم دی د یو دوه غرونو په شان دي، لوړ لوړ غرونه چې کوم دی بیا د غر معنی چې کوم دی که نه هغه جبل احد دی چې وړوکی چې کوم دی دا د احد د غر نه ثواب لري. قرات دې ته ویلی کېږي چې د احد د غر نه ته یو قرات میلاویږي، نو دوه قراته ولې نه سړی ګټي. بل حدیث کې چې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. مستاب وجه باندې یو انسان ته ګناهونه معاف کیږي. حدیث کې راځي وایي چې څوک یو مسلمان باندې څلوېښت کسان ودرېدل جنازې په وکړله، خو دې کسانو په الله باندې شرک نه وي کړی، نو الله پاک به دوی په واسطه باندې دې انسان ته چې کوم دی د نیکۍ به معاف کړي، ګناهونه به ورته معاف کړي او نیکۍ به ورله ورکړي، او الله پاک به چې کوم دی د شفاعت وکړي دوی په واسطه باندې. نو ډېر زیات اجرونه دي حدیثونو کې د جنازې کولو باندې. او نن سبا باید چې موږ هم د جنازو ته ډېر حاضر شو، ځکه د دې ډېر زیات اجر دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد صلی الله علیه وسلم.